مفتي صاحب ناوخته راغللی، لږ ناوخته و د درس، بس جمعه ولاړه وه. څنګه موږ د رکوع نه راپاڅېدلو نو مفتي صاحب ټول نه پیله را روان و. مفتي صاحب د ټولو نه پیله راغللو، څنګه هغه ټولو ورته ویلو ګاډ والا وایي چې مه ځه، خو هغې ویل وایي ناوخته دی. بس ګاډ والا ورپسې شاته ونیو، نیم ورنه مخکې و. ګاډ والا ورسره و خو لږ و. هغه څنګه جومات ته دننه شولو ډایرکټ ورپسې ډز وشول او ټولو هلکانو منډې کړلې. هغه ډېر زیات زخمي و، خپې زخمي وې او دغه ځای کې لاسونه ټولو وینې ونیو. تا په خپلو سترګو صحیح کړ؟ او ما په خپلو سترګو باندې صحیح کړلو. تاسو د مفتي صاحب څه لګئ؟ زوی یم کشرې زوی او ټولو کشرې زوی. ته څه پیغام به ورکړې دې ټولو خلکو ته چې د مفتي صاحب هغه میشن به جاري وي که نه، کوم چې هغه د قرآن د درس خلکو ته ورکولو که نه، د حق پرستۍ د خبرې هغه کولې هغه به جاري وي که نه؟ انشاءالله هغه به جاري وي، دا به نه ختمیږي، دا به قرآن درس به نه ختمیږي، دا به قیامته پورې وي. بس غټه وجه دا کیدای شي چې عوام هم غافله دي. او پښتانه دا متل کوي غم چې د غري نه وړاندې وي پوره سود پې کېږي. علما، طلبا، عوام، امیان ټول یو کېدل پکار دي، یو موټی کېدل پکار دي. او کله چې عوام یو شو، یو موټی شو، علما یو شو، بیا د یو د لا اله الا الله پوره پوخ طاقت دی. او په دې نوم باندې شو چې پښتون او مومن یم، ځکه یو یم. بس بیا هېڅ هم نشته دی. خو د دې د وجې نه لکه څنګه چې د رمې نه یو مال څنډېته کېږي او شر مخې ماتوي، بس داسې یو څنډېته کوي، بلې غم نه کوي، بلې غم نه کوي. بس د دې د خاطر بس لاړو علما هم ورکړو، ټول څومره چې حق پرست علما وو حق یې ویل او د الله کتاب یې هغه هم د لاسه ورکړه. او داسې دا نور هم دي روان دي، دا نور به هم داسې ختمېږي ورو ورو. دماکه شوی و هغه دا ځای دی چې دلته کې هغه مسجد ته په دې ګیټ باندې راځي او دې ظالمانو دلته کې چې کوم دی دا بم وي ښخ کړی او دغه شان دی بیا هغه پټاو شوی و. خاص د مونځ په دوران کې کسان ورسره څونه و هغه هم دی رور نه ورم دی په مونځ باندې ولاړو دننه مسجد کې یو رکعت دی وی شوی و چې کله دماکه وشوه بیا څه حالاتو دی نه اورو. چې مفتي صاحب باندې کله د دماکه وشوه تاسو کوم ځای کې موږ دننه جمع کې ولاړو، دا چې څنګه وشوله بس غونډه لکه ماشومان هم موږ هم بس هغه لوګی چې کوم دی هغه دننه تللی، ګیس دننه تللی و، لکه دا کوڅه ده، دا کوڅه وړه ده، خو بیا جومات شروع کېږي. همدې خوله کې موږ ولاړو د پلني رکعت کې. دا ګیس غوړ نه خوا تللی دی، چارې دلته دغه شوي، ګیس دننه تللی، دننه دوه شیشې ماتې شوي، د هغه ماشومان یې لکه سیلې وړل. موږ هماغه دیم رکعت کې چې بس راووتو بهر، دلته به خلک هم چې ګوتو پراته وو، ګاډۍ دوه کسه بهر پراته وو. څو کسان ورسره زخمیان شوي؟ هغه سره 3 کسان زخمي شوي دي. هغه دلته پراته وو، یو دلته ولاړو، د هغه سترګې لیدلې. هغه تر د هغې پورې ټول وایي چې موږ هغه اوسه پورې لا نه دی خبر کړی احمد. هغې ته موږ کور کې ورته څه وایي چې څه شولو؟ هغه ورته وایي چې هغه ډاکټر کې دی، هغه سوندک کې لولو دی، هغه خوب کوي. کله چې دا دماکه کېده نو دا د مفتي صاحب وړوکی زوی دی، دی هم په جومات کې موجود و. دی نه تپوس کومه چې مفتي صاحب دی څنګه صحیح کړی و او مفتي صاحب دغه مونځ دوران کې را رسېدلی و که نه را رسېدلی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو چې کله جومات کې وئ که نه مفتي صاحب مونځ وکړو که نه مونځ نه بعد